أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. خلق مش كتاب ورکړی هذا كتاب داس تلاوت کوي چې څرنګه د کتاب تلاوت کولو حق ده او کچیر د حق ادا نه کو بدا خلق خسارې مندون کې دي. تمور د فعل ماضی ابواب ایو فعل ماضی موږ په دوه قسمه تقسیم کړی و، یو ماضی معروف یا ماضی مجهول. فعل ماضی معروف په درې وزن راځي، فعلا، 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 او فعل ماضی مجهول صرف په وزن باندې راځي، فعلا. فعل ماضی معروف چې کوم په وزن فعلا راځي په هغه باندې درې بابونه راځي، فتح، نصر، ضربه. فعل ماضی معروف چې کوم فعلا وزن ده په هغه باندې درې بابونه راځي، نصر، ضربه، فتح. او فعل ماضی معروف چې کوم فاعل باب د په دې دوه بابونه راځي، سمع، حسب. او فعل باندې صرف یو وزن راځي، کرمه. او سوال دا ده چې دلته فعل دې چې نصر، ضربه، فتح نو دې سره کو حرکات په دې درې سره کوم حرکات یو شای دي، او فعل، سمع، حسب دو سر کول حرکات یو شای دي. دا موږ څرنګه پیژنو؟ دې لپاره موږ وایو چې اول قرآن شریف نازل سه او دینه بعد عربي ګرامر جوړ سره. اوس نصر دې لپاره قرآن شریف چې مضارع صيغه ينصرو استعمال سلی دی، نه دی عین کلمه به همیشه دې لپاره مضارع چې مضموم وي، او ضربه ولا به عین کلمه مضارع چې همیشه دې لپاره مکسور وي، او فتح ولا به مضارع چې عین کلمه همیشه دې لپاره مفتوح وي. دې له دینه موږ وایو نصر ينصرو، ضربه يضربو، فتح يفتحو. او فاعل په دوه وزنو باندې راځي، سمع، حسب. دې پر موږ وایو چې سمع پر به اردو فعل مضارع ولا صيغه عین کلمه مفتوحه ای، او حسب چې به عین کلمه مکسوره ای، لکه سمع يسمعو، حسب يحسبو. او کرمه چې عین کلمه ماضی او مضارع دواړه چې مضموم ای، لکه کرمه یکرمو. دې له وجې نه موږ وایو چې د عین کلمې مضارع چې عین کلمې تبدیل له وجې نه ماضي ول شپږ ابواب جوړ سلو، نصر ينصرو، ضرب يضربو، فتح يفتحو، سمع يسمعو، حسب يحسبو، کرم یکرمو. اوس سوال دا ده چې دا حسب يحسبو ګردان قرآن شریف چیرته استعمال سلی ده؟ په یحسبو مضارع عین کلمې مفتوح چې استعمال سلی ده، او دلته عربي ولو عین کلمې مکسور سره ولې راوړی؟ ځکه راوړی چې دا سمع حسب د دواړه لازم بابونه دي، دې لپاره چې د لازم بابو جوړه سي. اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم